Bismillahirrahmanirrahim. Effect of substituents on orientation and reactivity. Benzene زموږ سره aromatic compounds دي. په بنزین کې چې کومه 6 hydrogens دي نو دا equivalent hydrogens دي. د دې ټولو چې کومه electronic cloud یا environment دی نو هغه throughout same دي. دې کې چې کومه pi electron cloud دی نو هغه دی delocalize او د aromatic nature د وجې نه په دې کې substitution reactions کیږي، یعنی د بهر نه یو الکتروفایل راځي او هغه د بنزین هایدروجن ریپلیس کوي او هغه پوزیشن نسی، دې ته موږ الکتروفیلیک سبسټیټیوشن ریاکشنز وایو. اوس په دې الکتروفیلیک سبسټیټیوشن ریاکشن کې نن ټاپک زموږ دا دی چې کله سبسټیټیوینټس راځي نو دا به په بنزین کې په کم پوزیشن باندې اٹیچ کیږي. نو پهلنې که د بهر نه یو سبسټیټیوینټس راځي نو چونکې د بنزین 6 وانه پوزیشن د هایدروجن سیم دي نو دا په دې ټولو کې اني د 6 هایدروجن کې یو هایدروجن ایستلی شي او د هغې په ځای باندې سبسټیټیوینټس یعنی ایکسټرنل الکتروفایل اټیچ کیدی شي. نو هایدروجن بهر شو او د هایدروجن په ځای باندې د بهر نه سبسټیټیوینټس اټیچ شو، دا ټول پوزیشن سیم دي، اني ون باندې دا سبسټیټیوینټس اټیچ کیدی شي. اوس د دې سبسټیټیوینټس سره ریلیټډ دا سبسټیټیوینټس پوزیشن 1 باندې شو، پهلنی سبسټیټیوینټس دی. remaining position کومه distribute کوم this is position 2 3 4 5 and 6. په دې پوزیشنو کې زموږ سره که تاسو پوزیشن 2 ته وګورئ او پوزیشن 6 ته وګورئ نو دا دواړه د انوایرنمنت په حواله سره سیم پوزیشن دي، دا ایکویولنت، دا دواړه 2 اور 6 زموږ سره ایکویولنت پوزیشنز دي. دې دواړو ته پوزیشن 2 and 6 ته کبل سبسټیټیوینټس راځي هغه پوزیشن 2 یا 6 ته کنیکټ شي نو هغې ته مونږه ارتو پروډکټ وایو. نو بهر نه که ایکسټرنل الکتروفایل په پوزیشن 2 یا 6 باندې کنیکټ شي نو دې ته مونږه ارتو پروډکټ وایو. داسې پوزیشن 3 and 5 دا دواړه پوزیشن ایکویولنت دي، نو که په دې ځای باندې چېرته ایکسټرنل الکتروفایل راشي او په پوزیشن 3 یا 6 په دې دواړو کې 3 یا 5 په دې دواړو کې اني ون پوزیشن باندې کنیکټ شي نو دې ته مونږه میټا پروډکټ وایو. پوزیشن 4 په دې کې زموږ سره یونیک پوزیشن دی، نو که چېرته یو الکتروفایل اندر سیکنډ الکتروفایل پوزیشن 4 باندې کنیکټ شي دې ته مونږه پیرا پروډکټ وایو. دا زموږ سره مانو سبسټیټیوټډ بنزین دی چې پای کې یو سبسټیټیوینټس آلریډي موجود دی، د هغې په حواله سره زموږ سره دا د دې سره پوزیشن دي 2 3 4 5 and 6. اوس که په دې ځای کې نیکسټ سبسټیټیوینټس راځي او هایدروجن ریپلیس کوي، نیکسټ الکتروفایل راځي هایدروجن وباسي، زموږ سره پاسیبل پوزیشن څنګه چې موږ ویله یا بارتو پروډکټ جوړیږي چې پای کې نیکسټ دغه الکتروفایل به یا پوزیشن 2 باندې یا پوزیشن 6 باندې چې دواړه یو شانتي پوزیشن دي، په دې پوزیشن باندې که د الکتروفایل کنیکټ شو دیس از ارتو پروډکټ، که په 3 یا 5 پوزیشن کنیکټ شو دیس از میټا پروډکټ او پوزیشن 4 باندې که کنیکټ شو دیس از پیرا پروډکټ. دې افیکټ ته موږ وایو ډایرکټیو یا اورینټیشن افیکټ. میتھمیټیکلی که موږ وګورو نو ارتو پروډکټ زموږ سره ټوټل پروډکټ زموږ سره پاسیبل پروډکټ 1 2 3 4 and 5 دی، 5 پروډکټ دی. په دې 5 کې 2 زموږ سره ارتو پروډکټ دی، یعنی 2 by 5 ملټیپلای 100 نو 40% زموږ سره د ارتو پروډکټ جوړیږي. داسې میټا پروډکټ زموږ سره هم 2 پاسیبل دی، نو 2 by 5 نو زموږ سره دا هم 40% جوړیږي، اور پیرا پروډکټ زموږ سره 1 by 5 نو دا 20% شو. دا د دې هغه میتھمیټیکل حساب شو، لیکن دا میتھمیټیکل حساب دلته زموږ سره د بنزین په کیس کې اپلیکیبل نه دی، بلکې ایکچولی بعضې پروډکټ زموږ سره داسې وي چې هغه ټوټلی یا ارتو پیرا پروډکټ ورکوي، بعضې ریاکشنز بعضې چې کومه دی نو صرف میټا پروډکټ ورکوي. نو په دې حوالې سره زموږ سره دا افیکټ دوه قسمه جوړیږي. دا د کومه سبسټیټیوینټس چې آلریډي موجود دی پهلنی سبسټیټیوینټس دا د هغې ابیلیټي ده چې هغه نیکسټ سبسټیټیوینټس یا په ارتو پوزیشن پرېږدي که په پیرا باندې یا په میټا باندې. نو په دغې حوالې سره دا افیکټ په دوه کیټګریز کې ډیوایډ دی چې یو ته موږ ته ارتو پیرا ډایرکټینګ افیکټ وایو او بل ته موږ میټا ډایرکټینګ افیکټ وایو. ارتو پیرا ډایرکټینګ افیکټ OH کله بنزین رنګ سره اټیچ وي ته موږ فینول وایو.
فینول کله موږ نایټریشن کوو نو نایټریشن تاسو مخکې ریاکشن ویلي دی چې په دې کې نایټرو ګروپ NO2 دا هایدروجن ریپلیس کوي او زموږ سره نایټرو پروډکټ جوړي. اوس د فینول په کیس کې چې کوم نایټرو پروډکټ جوړیږي نو پای کې ارتو پروډکټ 53% جوړیږي یعنی ارتو نایټرو فینول اور پیرا نایټرو فینول زموږ سره 47% جوړیږي اور میټا نایټرو فینول 0%. دیو جنا فینول زموږ سره ارتو پیرا ډایرکټینګ افیکټ لري. نو دا ارتو پیرا ډایرکټینګ افیکټ د هایدروکسل ګروپ د وجنه دی. نو دې ګروپ ته مونږه ارتو پیرا ډایرکټینګ ګروپ وایو یعنی OH ګروپ از د ارتو پیرا ډایرکټینګ ګروپ. وس دا ارتو پیرا ډایرکټینګ ګروپ ولې دی؟ OH ارتو پیرا ډایرکټینګ ګروپ ولې دی؟ دې ډیټیل مونږ بعد کې ډیسکس کوو. دینه علاوه نور ارتو پیرا ډایرکټینګ ګروپ هم زموږ سره دي لکه NH2 اماینو ګروپ ته الکایل ګروپس دي کلورین ګروپ کلورین برومین آیودین میثایل ایثایل ایټسټرا الکایل چې کوم ګروپ دي دا زموږ سره ارتو پیرا ډایرکټینګ ګروپس دي یعنی د دې کې any1 کا موجود وي نو کړه دې مونږه نایټریشن کو سلفونیشن کو یا الکایلیشن وغیرہ کو نو نیکسٹ انکمنگ گروپ با یا په ارتو پوزیشن کنیکټ کیږي یا په پیرا باندې. ول زموږ سره میټا ډایرکټینګ افیکټ دی. بعضی ګروپس داسې دي کاغه زموږ سره د بنزین رنګ سره کنیکټ وي مانو سبسټیټیوټډ بنزین کی که مثال په تور باندې NO2 ګروپ شو. نو نیکسٹ انکمنگ چې کوم الکتروفایل راځي نو دغه الکتروفایل با صرف په میټا پوزیشن باندې کنیکټ کیږي چې هغه موږ سره 3 یا 5 ایکویولنٹ پوزیشن دي په دې باندې به موږ سره کنیکټ کیږي. ارتو اور پیرا پوزیشنز باندې زموږ سره داغي چې کوم پروډکټ جوړیږي نو هغه نیګلیجیبلی. نو دا څه قسم ګروپس تا لکه مثال په تور باندې دلته NO2 شو دا څه قسم ګروپ ته موږ میټا ډایرکټینګ ګروپ وایو او د دې افیکټ ته موږ وایو میټا ډایرکټینګ افیکټ. کدی ځکه تاسو एग्जांपल نه this is nitro phenol nitro benzene اور دې موږ فردر نایټریشن کوو نو نایټرو ګروپ دا میټا ډایرکټینګ دی زموږ سره میټا پروډکټ دا 94% ورکوي اور دې چې کوم ارتو پروډکټ دی یا پیرا پروډکټ دی نو هغه زموږ سره انتهایی کم دی. ارتو پروډکټ 5% دی او پیرا پروډکټ 1% دی. نو میجارټي پروډکټ موږ لا میټا ډای نایټرو بنزین راکړی نه په میټا پوزیشن باندې شوی. دې ټیبل کې تاسو لا ارتو پیرا ډایرکټرز او میټا ډایرکټرز درکړي دي. چې ارتو پیرا ډایرکټینګ ګروپس هالوجن हाइड्रोक्सी ग्रुप अल्कोक्सी ग्रुप अमाइनो और अल्काइल ग्रुप्स दिए हजार अर्तो पैरा डायरेक्टर्स नाइट्रो ग्रुप सल्फोनिक एसिड सायनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन्स एंड अमोनियम आयन दीज आर मेटा डायरेक्टर्स. اوس موږ دا ایکسپلین کوو چې دا ارتو پیرا ډایرکټینګ افیکټ دا ګروپس ولې شو کوي. هغه په بنیاد باندې بلتی ازافینول اغسته شوی دی او په دې کې زموږ سره هایدروکسل ګروپ دی. اوس چې کوم هایدروکسل ګروپس دي یا ارتو پیرا ډایرکټینګ ګروپس دي نو دا الکترون ډونیټینګ ګروپس دي. دا ایکچولی رنګ طرف ته الکترون ډونیټ کوي. اوس د اکسیجن سره چې کوم 2 پیرز اف الکترون ور سره دی په OH ګروپ کې دا خپل پیر اف الکترون ډونیټ کی ټوورډز د رنګ دلته ډبل بانډ کریټ شي. چونکی دلته په دې نان اډجسنټ کاربن سره دلته چاته چې الکترون راځي پاغي باندې چونکی الکترون زیاتیږي د ویلنس رول مطابق 8 الکترون نه چونکی سیکنډ پیریډ والا دی کاربن 8 الکترون اکوموډیټ کولی شي. د الکترون پیر دراتلو سره د کاربن سره الکترون 10 کیږي یو پیر اف الکترون زیاتیږي. دغه وجنه دلته چې کوم اډجسنټ پای باند دی نو دغه پای باند پیر ته کنورټ شي او په دې نان اډجسنټ کاربن چې کوم ارتو پوزیشن والا کاربن دی په دې کاربن باندې دا پیر اف الکترون دلته اپیر شي دلته ډبل بانډ کریټ شي او دلته پیر اف الکترون اپیر شي. نا ریزونانس ته اوس دا پیر اف الکترون او پای باند په کنجوګیشن کې دي نو دا پیر کا پای باند ته کنورټ شي نو دا پای باند په پیر ته کنورټ کیږي نو پیرا پوزیشن باندې به موږ سره پیر اف الکترون اپیر شي. اوس دلته د پیرا پوزیشن پیر اف الکترون اور دا پای الکترون په کنجوګیشن کې دي سیګما باند په ذریعہ باندې سیپریټډ دي سنگل باند په ذریعہ باندې دا ډبل باند سیپریټډ دي د پیر نه نو دا پیر کا پای باند ته کنورټ شي نو دلته با دا پای الکترون چونکی په دې کاربن باندې باندونه زیاتیږي یا پیر اف الکترون سره زیاتیږي نو دې ځکه نه با دا پای باند کنورټ شي پیر اف الکترون ته نو په ارتو پوزیشن باندې با الکترون پیر اپیر شي. نو دا ریزونانس بنابه دا کوم چې تاسو مخکې نه ټاپکس کې ویل دا ریزونانس په بنیاد باندې ک تاسو د سلور پاسیبل سټرکچرز ته وګورئ نو پیر اف الکترون پاسیبিলিټی زموږ سره په ارتو پوزیشن یا په پیرا پوزیشن باندې ده. یعنی الکترون کلاود زموږ سره په ارتو او په پیرا پوزیشن باندې
میکزیمم دی. نو نیکسٹ انکمینګ الکتروفایل هم په هغه ځای کنیکټ کوي چې چرته اټیک کوي چې په کم ځای باندې الکترون پیر سیوای. نو دغه وجه ده چې زموږ سره پروډکټ جوړیږي ارتو اینڈ پیرا پروډکټ زموږ سره جوړیږي. دا الکتروفایل دی نو چونکې د لپاره پاسیبل پوزیشن دا درې دي میټا پوزیشن باندې الکترون کلاود ایز کمپیر ټو ادر 3 پوزیشن کم دی لہذا دا الکتروفایل با اٹیک کوي په ارتو اینڈ پیرا پوزیشن. نو پروډکټ زموږ سره ارتو پروډکټ جوړیږي اور پیرا پروډکټ جوړیږي. بل طرف ته زموږ سره سیملر کنسپټ د میټا ډایرکټینګ افیکټ هم دی. دلته چې کوم کاربوکسایل ګروپ دی COOH ګروپ نو دلته زموږ سره په دې بنزویک اسید کې د بنزین رنګ سره کاربوکسایل ګروپ اٹیچ دی. نو په کاربوکسایل ګروپ کې دننه د کاربن چې دی دا د الکترونیګیټیو اټم اکسیجن سره کنیکټډ دی. اکسیجن پای الکترون کلاود ځان ته راکاږي په هغه بنیاد باندې د رنګ نه الکترون اپ طرف ته موومنټ کوي او رنګ الکترون ډیفیشنټ کیږي. لکه دلته اکسیجن الکترون پیر کا ځان ته راکاږي نو کاربن الکترون ډیفیشنټ شو دا په پای الکترون کلاود بره راکاږي نو د رنګ نه الکترون بره لاړه نو کاربن د بنزین رنګ والا کاربن او د کاربوکسایل ګروپ والا کاربن ترمنځ ډبل بانډ کریټ شو او په دې کاربن باندې کوم چې په ارتو پوزیشن باندې کاربن دی په دې کاربن باندې الکترون ډیفیشنسي رااله پازیټیو چارج په کریټ شو. اوس دغه پازیټیو چارج الکترون پیر ځان ته راکاږي پای الکترون نو په پیرا پوزیشن باندې یو پازیټیو چارج راشي. پیرا پوزیشن والا پازیټیو چارج کدا پای الکترون راکاږي نو بیا په ارتو پوزیشن باندې پازیټیو چارج راشي. نو په دې سټرکچرز کې په ارتو اینڈ پیرا پوزیشن باندې الکترون ډیفیشنسي کاز کیږي. څنګه چې په مخکینی سټرکچرز کې په ارتو او په پیرا پوزیشن باندې الکترون زیاتېده الکترونز میکزیمم دلتی په دې ارتو اینڈ پیرا پوزیشن باندې الکترون مینیمم مطلب التی نیگیټیو چارج اپیر کېدو او دلتی زموږ سره په دې پوزیشن باندې پازیټیو چارج اپیر کیږي. ظاهر خبره ده الکتروفایل په الکترون ډیفیشنټ ایریا باندې خټیک کولای نشي نو دې په نسبت باندې باقی میټا پوزیشن شو چې چرته پازیټیو چارج نه اپیر کیږي په دغه ځای باندې با نیکسټ انکمینګ الکتروفایل اٹیک کوي. دغه وجه ده چې دې ګروپس ته موږ میټا ډایرکټینګ ګروپس وایو. یعنی د میټا ډایرکټینګ ګروپس کار سره چې دا په ارتو اینڈ پیرا پوزیشن باندې الکترون ډیفیشنسي کاز کوي اور ارتو پیرا ډایرکټینګ ګروپس چې دي نو هغه د په مقابله کې په ارتو اینڈ پیرا پوزیشن باندې الکترون زیاتوي.